बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नन बमंग एम एस एक्सेल स्टडी को एम एस एक्सेल बमंग लोड को संगा द एम एस एक्सेल द लोड को दो तरीके दी यो तरीका दा چې منګه سٹارټ بٹن باندې پریس کو او بیا منګ راشو آل پروګرامز ته آل پروګرامز کې چې منګ دلته کې ایم اس افیس چې کوم فولډر دی هغه کولاو کو او دلته نه ایم اس ایکسل منګ سرچ کو او اوپن کو دویمه طریقه منګ سره دا چې منګ دلته کې سٹارټ بٹن ته راشو دلته کې د سرچ پروګرام کې منګه ایکسل ولیکو ټایپ کو دا موږ ټایپ کو انټر مو کو موږ سره ایم اس ایکسل کولاو شو ایم اس ایکسل موږ سره څه دی ایم اس ایکسل دا د یو سپریډ شیټ سافټویر دی چې په هغې کې موږ د نمبرز سره ریلیټډ یا د فارمولا سره ریلیټډ ډیټا سټور کوو دې کې فرست څه شی دی فرست پکې دا بک ون چې چېرته لیکلی شوی دی دا انټروډکشن دی انټروډکشن چې موږ اوس مارک شیټ جوړو د سټوډنټس یا د امپلایز پیرول ریکارډ موږ ځان سره سټور کوو نو موږ چې دلته کې کم نیم ورکو دی فایل لا هغه نیم بدلته کې موږ سره شو کیږي دلته بک ون دی جست فار ایگزامپل موږ ریزلټ شو کوو دلته به ریزلټ سټور کوو ریزلټ بدلته کې شو کیږي ورپسې چې کم دی دا موږ سره ټیبز دي یا مینوز دي वो मेन्यूज़ दी मंग सरा प एम एस एक्सेल की होम इंसर्ट पेज लेआउट फार्मूलाज डेटा रिव्यू व्यू होम چې کوم دی په دې کې بیا دننه داسې انسرټ پیج لیاؤٹ فارمولا ډیټا ریویو ویو په دې کې دننه بیا خپل ټولز دي لکه ټولز چې اوس موږ په هوم کې وګورو ټیکسټ موږ بولډ کوو اټالیک کوو انډرلاین کوو سایز انکریز کوو یا سایز ډیکریز کوو نور چې کوم دی موږ د ټیکسټ الاینمنټ کوو نو دا ټول آپشنز یا ټول ټولز چې کوم دی دا د هوم منیو کې دننه دي ورپسې بل چې کوم منیو دا هغه انسرټ دی انسرټ منیو څه کار کوي انسرټ چې څنګه د نوم نه تاسو ته واضحه ده چې انسرټ کول یو شی یا څه فایل یا څه چارټ کالم موږ د بل فایل نه دلته کې انسرټ کوو دې کې موږ پکچرز انسرټ کولی شو دې کې موږ کلپ آرټ انسرټ کولی شو شیپس پکې انسرټ کولی شو سمارټ آرټ پکې انسرټ کولی شو کالمز پکې انسرټ کولی شو پای چارټس پکې انسرټ کولی شو اینڈ سو آن ټیبل پکې انسرټ کولی شو ورپسې چې موږ سره کوم منیو دا هغه د پیج لیاؤٹ پیج لیاؤٹ د څه سره ریلیټډ دی پیج لیاؤٹ چې کوم دی دې کې موږ د پیج مارجن سیټ کولی شو اورینټیشن د دې موږ سیټ کولی شو سایز موږ د دې چینج کولی شو پرنٹ ایریا موږ سیټ کولی شو موږ دې کې نورم ډیر کارونه کولی شو ورپسې چې کوم دی فارمولاز چې کوم دی دا د دې منیو د دې ایکسل یو منیو ده او په دې کې ځان له ډیفرنٹ ټولز دي په هغې کې چې کوم دی فاینانشل فارمولاز لاجیکل فارمولاز میتھمیټیکل فنکشنز دا موږ په ډیټا باندې اپلای کوو او خپل ریزلټ تینا اخلو دې پسې ډیټا منیو ده ډیټا منیو څه کار کوي ډیټا منیو چې کوم دی دا چې موږ کوم ډیټا بیس په دې ایم ایس ایکسل کې ډیزاین کو نو دا هغې سره ریلیټډ کار یا فنکشنز په دې باندې موږ اپلای کولی شو جست فار ایگزامپل مارک شیټ شو امپلای پیرول شو نو په دې باندې موږ فلټرز اپلای کولی شو په دې باندې موږ ډیفرنٹ قسم کارونه نور کولی شو ویلیډیشن پکې د ډیټا کولی شو ورپسې چې دی ریویو چې کوم دی دا د سپریډ شیټ یا د ورک بک یا دې سره ریلیټډ کار کوي چې موږ د دې باندې پروټیکشن کولی شو یا موږ په دې کې څه ډیټا سره یا نمبر سره موږ جست فار ایگزامپل دې د څه کمنټ ایډ کوو کمنټ موږ دې سره ایډ کولی شو دلته نه د ورک بک یا د سپریډ شیټ موږ پروټیکشن کولی شو لاک پې لګولی شو دا د دې ریویو منیو نه ورپسې ویو منیو ده ویو منیو چې کوم ده نو دا څه کار کوي په دې کې موږ د پیج لیاؤٹ سیټ کولی شو پیج بریک پکې اپلای کولی شو یا څه ویو فل سکرین نور چې کوم د سایز دی زوم ان زوم آؤٹ دی ارینجمنٹ دی دا ټول موږ دلته نه اپلای کولی شو اوس به موږ راشو هوم ټیب ته او دلته کې چې کوم دی فرست دا چې کوم سٹارټ کې دا یو بار دی دې ته ایډریس بار ویل کېږي ایډریس بار څه مطلب دی ایډریس بار دا مطلب دی چې دلته موږ سره یو سیل دی د سیل چې کوم ایډریس دی هغه به موږ دلته شو کېږي نو د سیل ایډریس په څنګه موږ ته پته لګي چې یو سیل دا ایډریس ولې دی د سیل دا ایډریس به د کالمز او د روز نه ډیسایډ کیږي دا چې کوم اے بی سی ډي اینڈ سو آن چې کوم دي دا کالمز دي دې سایډ دا 1 2 3 4 5
اپ ټو 100 or 1000 چې هر څومره تاسو سره یي دا روز دي. ورټیکلی رو کالمز دي، هوریزنټلی چې کوم دی دا روز دي. فرام لیفت ټو رایټ چې کوم دی دا روز دي، فرام ټاپ ټو باټم دا کالمز دي. نو چې کله د کالم او د رو کمبینیشن په یو ځای کې وشي هغې ته سیل ویل کېږي. دا جست فار ایگزامپل بی کالم دی، 2 پکې رو ده، نو دا دواړه چې کمباین شو د دې سیل ایډرس څخه جوړ شو. دا دلته کې موږ ته شو بی 2، بی پکې کالم دی، 2 پکې رو ده. نو دا موږ سره د دې هغه ایډرس د کالم او د رو کمبینیشن نه راځي چې د کالم نیم هم ورته میلاو شي او د رو نیم هم ورته میلاو شي، کمباین شي دا بی 2 چې کوم دی دا د دې سیل نیم شو. اوس که موږ بل دغه کوو چې موږ د دې کالم او د رو چې یا د دې سیل چې کوم دی موږ موومنټ کوو، موږ جست فار ایگزامپل د خپل د سپریډ شیټ کې رایټ لیفت اپ ډاون ډیټا ته موو کیږو، نو به موږ د څه په مدد سره کوو؟ په کیبورډ کې چې کوم 4 ایرو کیز دي د هغې په مدد سره ډاون ایرو کی چې کوم دی نو دا ډاون ورډ راځي سیلز کې، لیفت ایرو کی چې کوم دی نه لیفت سایډ ته موومنټ کوي، رایټ ایرو کی چې کوم دی نه هغه موږ په سپریډ شیټ کې رایټ سایډ ته موومنټ کوو، اپ ایرو کی په مدد سره موږ اپ سایډ ته چې کوم دی موومنټ کوو. د دې نه بعد چې کوم دی موږ په دې دغه کې چې کوم دی په سپریډ شیټ کې که موږ د فرست رو نه لاست رو ته ځو نو موږ به څنګه ځو؟ موږ به کنټرول لیفت ایرو کی کلیک کوو. چې کنټرول لیفت یا کنټرول رایټ ایرو کی موږ پریس کړه نو موږ به رایټ سایډ اپ د رو ته د رو اینډ ته به موږ ورسو، او موږ که د رو سټارټ ته واپس راتلل غواړو نو کنټرول لیفت ایرو کی، کنټرول رایټ ایرو کی چې کوم دا هغه اینډ اف د رو دی، او کنټرول لیفت ایرو کی چې کوم دا هغه سټارټ اف د رو دی. دې ته به دا سیل جمپ کوي. دا هغې نه بعد که موږ اپ ډاون موومنټ کوو، په کالم کې موږ موومنټ کوو نو کنټرول ډاون ایرو کی چې موږ پریس کوو نو موږ به د کالم اینډ ته راشو. اوس که موږ د کالم سټارټ ته تلل غواړو نو موږ به کنټرول اپ ایرو کی کلیک کوو او هغه به موږ د کالم سټارټ ته بوځي. د دې نه بعد چې کوم دی موږ سره د شیټ باره کې خبره راشي. دا شیټس دي، شیټ 1 شیټ 2 شیټ 3. بای ډیفالټ چې کله موږ ایم ایس ایکسل کولاو کو نو موږ سره 3 شیټس راځي، نو دې کې به موږ موومنټ څنګه کوو؟ یو شیټ نه بل شیټ ته به موږ څنګه ځو؟ نو هغه موږ په ماوس باندې هم کولی شو، شیټ 2 شیټ 3 یا واپس شیټ 1 ته ځو. خو که موږ د کیبورډ په مدد سره دې کې موومنټ کول غواړو نو اب موږ څنګه کوو؟ د هغې لپاره به کنټرول پیج ډاون شیټ 2 ته راغی، کنټرول پیج ډاون بیا شیټ 3 ته راغی. اوس که موږ واپس تلل غواړو نو موږ به کنټرول پیج اپ نو شیټ 2 ته مو شو، بیا اوس که موږ شیټ 1 ته تلل غواړو نو کنټرول پیج اپ په بیا کلیک کوو نو اب شیټ 1 ته لاړ شي. اوس د دې نه بعد که موږ یو نوی شیټ دې کې انزرټ کول غواړو نو موږ سره دا بټن ده انزرټ ورک شیټ، چې موږ په دې پریس کو نو شیټ 4 او شیټ 5 انزرټ شو. موږ بیا پریس کو شیټ 6. اوس د دې لپاره شارټ کټ کی څه ده؟ شارټ کټ کی د دې لپاره ده شفټ به پریس ونیسو، F1 چې ورسره څنګه موږ پریس کو F11 نو موږ سره به یو بل شیټ دې کې انزرټ شي، شفټ ورسره F11 نو موږ سره به په دې کې یو بل شیټ انزرټ شي. د نن لپاره دا کافي دی. انشاءالله په نیکسټ ویډیو کې موږ نور بیا ایم ایس ایکسل سټډي کوو. الله پامان.